السلام علیکم ګانو کتونکو زه خالد نذیر د اواز نوشهره په پیج او د نوشهره ټایم ما سره دې وخت کې موجود دی د نوخار سینیر صحافي ناصر خان ګټمنو کتونکو څنګه تاسو سبا د چې نن د نوخار ډیټکو هسپتال چې کوم د نوخار ایم پی ای دی میا عمر کا داخل د نوخار هسپتال دا وایو کوم دی چې د دینګي حواله سره او نو څه قسمه انتظامات شو په هغه حواله سره هغه ډېر زیات هسپتال له مطمئن ډالو او د نوخار هسپتال ام اس ډاکټر مصطفی علي هغه ته له خصوصي بریفینګ ورکو میا سي چې کوم دی دغه د دینګي ور د پاره د ایچ ام سی فرنا 30 लाख रुपए اعلان مو کو او صوبایي حکومت نے د نو دغه کوم چې هسپتال کې اصلاحات کولي یا کوم اقدامات کولي هغه د باغم صوبایي حکومت ته شفاعت وکړو ناصر خان موجود دی نو مته پوس کو چې دا دوره چې کوم شو د مې عمر کا داخل سره د هسپتال په صورتحال څه بدل شي کنه عوامو ته بصري ریلیف ملو شي ډیره مهرباني خالد نذیر صاحب ټولو ناول خو د مې عمر کا داخل دا یو ډیر ښه اقدام چې د ډي ایچ کیو هسپتال او د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس خصوصي دورې او کاولې چې په نوخار کې د ډینګي چې کوم صورتحال دی هغه ډیر تشویشناک دی نو په دې وجه مې عمر کا خیل چې دی لاړو ډي ایچ کیو هسپتال ته ولته کې چې کوم د ډینګي واډونه دي د هغې دورې وکړه او باقاعده طور چې کوم ایم ایس دی ډاکټر مجتبی د هغه چې کوم کاوشونه دي د هغه چې کوم اقدامات دي د صحت حوالې سره د عوامو ته د علاج معالجې په حوالې سره هغه صورتحال وکړه او بالکل هغه ته هغه سیزونه چې دي هغه د هغې تعریف په دې وجه وکړو چې هلته کې ډېر سیزونه داسې چینجنګ پکې راغلی دی ښه شوي دي بهتري پکې راغلي ده او د ډینګي حوالې سره چې کوم صورتحال و په هغې کې مې عمر کاکا خیل هغې ته هدایات وکړه چې یاره دې کې نوره بهتري راولئ او چې کوم بیډز دي هغې کې نوره اضافه وکړئ ولې چې نوخار کې چې کوم ډینګي صورتحال دی هغه ډېر تشویشناک دی نو دا دوره چې دا ډېره زیاته د اهمیت حامل په دې وجه و چې دغسې ایم پی ایګان ایم این ایګان صاحبان د عوامي مقامات لکه کم ادارې چې دي کم سره چې د عام عوامو رابطې دي لکه هسپتالونه شو سکولونه شو داسې نور داسې سرکاري نادره دفتر شوې داسې نور څیزونه چې په دې باندې کم از کم دغسې ایم پی ایګان ایم این ایګان صاحبان ورځي نو دغه خلکو افسرانو سره به هم یو خبر ګورو په تاریخ کې اوسه په دې نو هسپتالونو ته یو ایم پی ایم ان نه راغلی او هسپتال نوخار هسپتال صورتحال چې کوم او په دې واتو مې تیر شي واتو مې شغل جات خراب شو دغه شان د ناصر بالکل او غالبا چې د مشتبه راتلو نه پس د هسپتال ماحول ډېر زیات بدل ستا خبره چې بالکل ګوره خالد نذیر صاحب که تاسو ته پته وي د الیکشن نه مخکې ډاکټر مجتبی چې دلته کې ایم ایس او حالات چې دي ډېر زیات بهتر وو خو چونکې نوخار همیشه دپاره څومره محکمې چې دي هغه د سیاسي لپیټ کې راغلي د سیاسي بیډ چړاو شوي دي مداخلت وي پکې نو هغه سیاسي خلکو دې ته نه دي کتلي چې یاره عوامو دپاره دا افسر بهتر دی که نه دی دې ته کتلي چې مونږ دپاره دی څومره بهتر دی خپل ځان ته کتلي که نه ځان بهتری دی عوامو ته نه کتلي نو هغه ډاکټر مجتبی باندې غلط بلیمونه ولګېده غلط مقدمې پې جوړې شوې نو بیا چې دغه دوران کې دغه پیریډ کې د هسپتال حالات چې دی ډېر زیات خراب شوی دی خراب شوی و د دویانو په مد کې پکې ډېر غټې غټې سکینډلې مخې ته راغلې وې چې لکه کم طریقه کار و هغه طریقه کار مطابق چې دی دویانې نه وې اخیستې شوې داسې نور هم ډېر څیزونه دي چیکونه پکې اوپن چیکونه پکې کلاس 4 ته جاري شوي و هغه انکوایریانې هم هیلث ډپارټمنټ نور انکوایریانې هم دغه پیریډ نور انکوایریانې هم مخې ته را روانې دي نو بیا دوباره چونکې ډاکټر مجتبی کارکردګي ښه بهتره وه افسرانو ادارو دې ته وکته نو هغه ډاکټر مجتبی نن بیا چې دی قاضي د ډي ایچ کیو هسپتال ایم ایس دی او چونکې حالات ورته ډېر زیات خراب و اوس دوباره چې سیټینګ خوري خامخا لږ ټایم به اخلي خو بیا هم دا ډېر کم وسایلو باوجود چې دی هغې لګیا دي خپل هغه دغې جاري ساتلی دی او خامخا د صوبایي ګورمنټ نه مسایل وي دوی ته فنډینګ مسایل هم شته دی نو دا ورو دا مسایل چې دي دا غټه مسله فنډ د هسپتال کې دا کوم مریضانو ته مسلې دي عوامو ته مسلې دي نننۍ چې کومه دوره وه هغه د قاضي کمپلیکس هم وه او د ډي ایچ کیو هم وه د ډي ایچ کیو هسپتال نه
ایم پی ګان چې کوم ایم پی ای صاحب دی میا عمر او هغه سره چې کوم نور خلک دی هغه ښه مطمئن دي حالاتو ته کتلي د هغوی دغه مطابق هدایات یې کړي صفایي انتظام هم پکې زیات بهتر شوی دی صفایي نظام بهتر دی خو ورسره به صرف بي ایچ کیو نه قاضي کمپلیکس ته به هم ځو قاضي کمپلیکس ته تللی دی او قاضي کمپلیکس چې کوم صورتحال و تېرې ورځې اسسټنټ کمشنر د قاضي کمپلیکس دوره کړې وه د ډینګي وارډ خصوصا شیرزمان ډوګر نوی اسسټنټ کمشنر چې راغلی ډاکټر شیرزمان ډوګر هغه دوره کړې وه هغه سره چې بیا زما کومې خبرې وشوې هغه ما ته وایي چې یاره زه هلته کې لړم او واقعي چې زه ډېر زیات غوسه په دې شوم چې یاره دا تاسو خو واټ جوړ کړی خو دلته کې نه دویانې شته نه ډاکټر شته دی سم نه او ما ته چا وایي چې یاره پلانې یو خوا تللی ډینګرې بل خوا تللی نو د قاضي کمپلیکس چې کوم صورتحال و هغه ډېر زیات بالکل ناصر بھائی د قاضي کمپلیکس هسپتال پوزیشن ډېر زیات خراب دی ډاکټران کوشش تا وی د سرکاري ډیوټي دوران کې آی بي پی ته ضرور کی آی بي پی کې خپل فیصله خپل او آی بي پی کې ما ریټونه سی واکړي دي په کوم بیس باندې ته قاضي کمپلیکس د عام دغه نه پور عام کلینیک کې بریټ کم وي او د قاضي کمپلیکس کې فیس چې دی هغه اوس 1100 1200 ته نو خو عوامو ته غټه مسله چې کوم دا د طبي سہولیاتو د قاضي کمپلیکس نه د صوبې د نغړ کلی هسپتال دی او هغه کې عوامو ته کوم مسلې دي کوم دي ډاکټران هم چې کوم دي سه تنخواګان لري آی بي پی ته راځي خو ډیوټي د خپل سرکاري د سره کوم ډیوټي هغه نه کوي د ډینګي واټو د حال د کوم دی بالکل انتهایی بدتر دی عوامو ته پکې هیڅ قسمه نشته نه ادویات میلاویږي پرون ما سره یو مریض خبره کول چې ما سرنج چې کوم دی د بار نه راغشت نو موږ صوبایي حکومت ته خصوصا بیا عمر کا داخل ته وایو چې څنګه تاسو پر ډیچکو باندې توجه وکړئ دا په قاضي کمپلیکس باندې هم توجه وکړئ ولې دا د صوبې غټ هسپتال دی او ډیچکو یو سره دا هم هسپتال دی دا دواړه نوخه اهم هسپتال نه دي نو چې کله دا نوخه دا دوا هسپتال نه خي نو عوامو ته به زیات سہولت کیږي